السلام علیکم ډیر سټوډنټس. زه یم مصور مخلص او تاسو دا وخت ګورئ زما یوټیوب چینل سکول گر پلس. سټوډنټس نن به مونږه لیکچر نمبر 9 وایو، قوم اتفاق کا خلاصہ. مونږه د قوم اتفاق مرکزی خیال ډسکس کړو. نن به مونږه خلاصہ وایو. خلاصہ څه شی دی؟ د سبق نچوړ ته وای. د ټول سبق ضروری خبرې چې راواخستلې شي ولیکل شي आगे तो खुलासा हुई। सर सैयद हिंदुस्तान में मुसलमानों के कौमी इत्तेफाक और एकजहती के बहुत बड़े दाई थे। सर सैयद पे हिंदुस्तान की हाँ वक्त सर सैयद पे वक्त की हिंदुस्तान दो टोटे नो शवे पाकिस्तान ते न बेल शवे नो दगा टोल बा चिकम दे हिंदुस्तान याद दो। सर सैयद पे हिंदुस्तान की द मुसलमानानो द कौमी इत्तेफाक और एकजहती हम इत्तेफाक इत्तेहाद तो दी डेर गठ दायू यानी दावत वर्कउन के वो अपने मजमून कौमी इत्तेफाक में कहते हैं कि ज़माना कबल तारीख़ से नज़रिया कौमियत की बुनियाद नस्ल और जोग्राफिया पर था। सर सैयद अहमद ख़ान पखपल मजमून कौमी इत्तेफाक की वाई चे द तारीख़ द लिकल ज़माने न मख के कम वक्त चे तारीख़ लिकल नौ द हगे न मख के د قومیت بنیاد نسل او جغرافیه باندې وو، یعنی چې دا انسان د کم نسل نه دی او د په کم ملک کې اوسېږي، دغه جغرافیه لحاظ سره او نسلی لحاظ سره به دي چې کوم د قومیت معلومېدو چې دا به یو قوم وي چې په خاص نسل کې وي او دا به یو قوم وي چې خاص ملک کې دی اوسېږي، دته به قوم ویل شي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم ने तमाम फ़िरका कौमी को मिटाकर मुसलमानों का एक रूहानी रिश्ता कायम किया. पैगम्बर अलैहिस्सलाम टोल तफर्रुकी कौमी सुमरवे आगे ख़त्म की और मुसलमानों तरमेंज़ यो रूहानी रिश्ता कायम का. अगर रूहानी रिश्ता से शेर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, आगा अल्लाह ताला कुरान मजीद की फरमाई दग रूहानी रिश्ता दा के तर्जुमा दादा बेशक तमाम मोमिन आपस में बाई बाई हैं. और कुरान मजीद की دا रूहानी रिश्ता अल्लाह ताला कायम कړی دا چې बेशक ټول مؤمنان دا په خپل منځ کې رونه دي، پس अपने भाइयों के माबैन मसालहत कराओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए. پس تاسو د خپل رونو ترمنځ مصالحت کوي رو غیره ولې سره خپلو کې چې خپلو کې زړه بداون راغلی وي یا یې چپکالش راغلی وي نو د هغې خپلو کې روغ وکړي او د الله نو ویریږي. الله نو ویریږي دلته چې د چا طرفداري بنه کوي، صرف د الله د رضا د پاره به د دې روغه کوي، دې د پاره چې په تاسو باندې رحم وشي. القرآن دا د قرآن مجید آیات دی. मगर अफसोस कि हम सब मिसल बरदरान यूसुफ की तरह हैं. خو افسوس دا خبره ده سر سید احمد خان وای چې مونږ رونه خو خپلو کیو خو په مثال د یوسف علیہ السلام د رونو پشانتی وو. هغه څنګه وو एक दूसरे के साथ हसद बغض और दुश्मनी रखते हैं. د یوسف علیہ السلام سره بخپل رونو حسد ساتلو، بغض به ور سره زړه کې ساتلو او دشمنی ور سره ساتله. دغه شانتي مثال زمونږ دی. یو منافقت مونږ اختیار کړی دی په ښکاره باندې مونږ د مسلمانانو سره یو رنګي او په پوښ شیا بیا د دې مسلمانانو رونو خپې وهو. نو حسد بغض او دشمنی مونږ د خپل مسلمانانو رونو سره ساتو، دا مونږ لنه دی پکار. हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं. مونږ د شیطان په بهکاوه کې راشو، یعنی شیطان مونږه بهکاو کی، شیطان مونږ ته زړه کې وسوسه واچي، شیطان مونږ ته یو غلط لار او خی دوکه کې مراولي. بهکاوه اصل کې دوکې ته وي او مونږ داغه شیطان په دوکه کې راشو. ولی شیطان چې کله آدم علیه السلام ته سجده ونکا او د الله تعالی حکم او نه منلو نو شیطان الله تعالی ته دا قسم کو دا وعده ورسره وکړي چې زبستا د انسانان د سم لارې نه راړو ما او ځان سره به جهنم ته راکاږم، دوزخ ته به ځان سره راکاږم. اور نا اتفاقی में फंस जाते हैं. د شیطان په دې دوکه کې راګیر شي او د نا اتفاقی کې फंस जाते हैं راګیر شي پکې. हमारा कलमा शरीक और एक अकीदे वाला हमारा भाई है. که زمونږه په کلمه کې څوک شریک وي
یا د یوې عقیدې والا زموږ څوک وي عقیده موږ سره یو رنګ وي او په کلمه کې هم زموږ شریک وي لکه چې څنګه موږ لا اله الا الله محمد رسول الله او د محمد نه زموږ مطلب دا وي چې دا آخر الزمان یادې دا اخیری پیغمبر یادې هغه محمد چې هغه خاتم النبیین دی نو که داسې عقیده کې موږ سره څوک شریک وي او د هغه قائد صحیح وي د صحابه په باره کې د هغه قائد صحیح وي د علی رضی الله عنه په باره کې او د هغه عقاید د پیغمبر علی السلام ټول صحابه په باره کې صحیح وي او د پیغمبر علی السلام دغه د بیبيانو په باره کې د عقیده صحیح وي دا زمونږ ضرور دی انسان کے دل عقیده اور مذهب کا تعلق الله سے ہے د انسان د زړه سر سید احمد خان وایي د انسان د زړه چې کوم دی یا د عقیده او د مذهب دا تعلق د الله سره دی جو امور انسانوں کے درمیان ہے وہ آپس کی دوستی مدد همدردی ہیں کم کارونه چې د انسانانو خپل مینس کې دي هغه په خپلو کې دوستانه ده د یو بل مدد کول دي او یو بل سره همدردی کول دي په یو بل باندې زړه خوګاوي دي اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے عمدی سيزونو سره موږ له غرض ساتل پکار دي همسایه کا خیال رکھنا چاہیے او د گونډي خیال بساتو ہماری ترقی کا راز اتفاق میں مضمر ہے زمونږ ترقی راز هغه په اتفاق کې پټ دی مضمر پټ دی اس لیے ہر حال میں قومی اتفاق نبھانا چاہیے اس لیے ہر حال میں قومی اتفاق نبھانا چاہیے دغه شانتی په هر حال کې قومی اتفاق دا سر ته رسول پکار دی ډیر سټوډنټس دا لیکچر نمبر 9 قومی اتفاق کا خلاصہ بل لیکچر سره به ان شاء الله بیا حاضرېږو د خپل ځان خیال ساتئ مصور مخلص له اجازت ورکړئ د الله په امان